بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد الحميد الحامد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. د محرم الحرام میاشته او د امام حسین اسلام سره ابا عبدالله الحسین سالار شهیدان د هغه امام او دغه باوفا یارانو میاشته ده. او دی میاشته کې امام حسین علیه السلام خپلو شیعیانو ته، ځوانانو ته، رهبرانو ته یو بهترین پیغام پرېښلی دی. امام حسین علیه السلام عاشورا متمونه اله به معنادار وي، اله به با مقصد وي. سکله مو د امام حسین علیه السلام مقصد هغه ورکې درکو. د امام حسین علیه السلام مقصد هغه په باره کې دنیا والاو مختلفې نظریې پیش کړي دي، لیکن زه خپله دا یم او دا مو بار بار پروګرامونو کې ویلي دي چې که غواړو امام حسین علیه السلام قیام نه دغه مقصد مو مطالعه کو وکسو، نو هغه بهترین لاره دا ده چې موږ خپله د امام حسین علیه السلام خطبو ته چې هغه مدینې نه تا مکې او کربلا پورې هغه خطبې چې کومې ویلي دي، مغو خطبو کې امام حسین علیه السلام خپل مقصد ښیلی دی. ځنه خلک یې څه حکومت مقصد وو، ځنه یې څه پیسې مال او دولت مقصد وو، او ځنه خلک یې چې نه امام حسین علیه السلام کوم اصلي مقصد وو، هغه مقصد هغه شریعت محمدي د خدای طرف نه کوم دین، دغه دین دوباره احیا کونه وه. امر بالمعروف نهی از منکر دوباره احیا کونه وه، او د دین نشانه هغه دوباره هغه زمانه کې معاشره کې وی جامعه کې دوباره احیا کونه وه. نن دې سلسله کې امام حسین علیه السلام کوم خطبو کې هغه پرمیش کوي، هغه اندای سمو هغه مقصدونه چې خلک مو په وری کې هغه نه دي څه حکومت یا پیسې، بلکې امام مقصد هغه د شي اول کې خدای ته خپل ځان ردار کوي. اللهم انك تعلم انه لم يكن منا تنافسا في السلطان. پروردگارا ته گواه اوسه، ته شاهد اوسې چې ما غرض او مقصد اصلا حکومت نه دی، سلطنت نه دی، او قدرت ته رسیدنه صرف کرسی مقصد نه دی. دا امام حسین علیه السلام خپل خطبه کې دی، او دا خطبه د امام علیه السلام کلمات نهج بلاغه کې هغه د فیض الاسلام کومه نهج بلاغه کړي دي، هغه حواله سره 131 خطبه کې دا کلمات امام علیه السلام هم دي. وندي شان سره مخته سو ولا التماسا من فضول الحطام. پروردگارا ته گواه وسی چې ما مقصد کله هم هغه پیسې مال او دولت نه دی، بلکې ما مقصد دا دی ولکن لنرل معالم من دینک. پروردگارا امام مقصد دا دی چې تا د دین اثرات هغه جامعه کې ولیدل شي، او د دین اثرات ولیدل شي، نماد دین، اثار دین هغه ولیدل شي، مسجدونه جوړ شي، هغه کې د قرآن معارف هغه کې رئیس شي، مسجدونو کې اذانونه وشي، المنځونه کې وشي،
جامع المنځونه کله یوې جامعې کې دا شی اثرات څرګند شي نغه جامعه بیا دیني وي دغه رهبران بیا دیني وي امام حسین علیه السلام اندای سیما دا خواهش ده دا غواړم دا جدي غواړم چې خدایا د تا کوم معالم او اثار دینی دي هغه نماد دینی ده هغه جامعه کې ولیدل شي وندي شان سره ونظهر الاصلاح او جامعه کې مو اصلاح امن دا مو ظاهر کو جامعه پر امن وی پر سکون وی امنیت نه ډاکوي وندي شان سره وجعلنا مظلومون من عبادك پروردگار دا غواړم چې تا عبادت کوم مظلوم دي هغه پر امن شي هغه ته یو سکون ملو شي وندي شان سره امام علیه السلام یې ويعمل بفرائضك او دا شی ماحول فراهم شي څنګه ماحول کې د تا عبادت اتا فرضو باندې احسن طریقې سره عمل وکي و سنتک و احکامک اتا سنت باندې اتا احکام باندې عمل وکي امام حسین اسلام د خطبه کې مبلغینو ته رهبرانو ته اسلامي کسانو ته دا پیغام کوي اعلی اتا حرکت اتا انقلاب کامیاب ده اسلامی ده سره کې پیغام اسلامی وی شعار اسلامی وی نعره خدایی ورکی وی امام حسین اسلام وکسه څنګه توحید هغه ذهن کې ده څنګه خلاص او سره ده اللهم انک تعلم خدای اول گواه بولی یو مبلغ یو روحانی یو لیډر هغه تنده پکوره سره د خدای مسیر اختیار کی دویمه خبره چې امام حسین اسلام کا ټول خطبه وکسي هغه کله د قران آیاتونو سره کله د پیغمبر حدیثونو سره کله د امام علی اسلام کلمات استدلال کوي استنباط کوي یعنی دا پته لګي چې څوره امام حسین اسلام قران سره ده پیغمبر سره ده امام علی اسلام سره او د متدا پیغمبر کوي چې یو مبلغ ته پکاره چې هغه څوره استنباطات وي هغه قران وي هغه حدیث نه وي هغه کلمات نهج البلاغه نه وي او بل خبره ده چې یو مبلغ یو رهبر ته دا پکاره څنګه ول خپل د خپل مقاصد نارا ولګوي چې ما مقصد څه ده او کله چې نارا ولګول هغه نارا په کود اسلامي وي او مغه نارا په مطابق بیا میدان عمل کوي امام حسین اسلام اوانه و نارا ولګول د دین احیا کوونه او مغه باندې بیا درېدو اخر کې میدان عمل کې مخالو ایمو لران ایمو رهبران ایمو حکمرانان اول چې کوم نارې لګوي متاسفانه د افسوس ځای دی سبیا ورسته کله میدان عمل کې وي هغه ټول نارې هغه ټول شعار هغه بیا ټول په ویر کې او قوم سره ملت سره اهانت کوي او بل څه نارې مکسو هغه د اسلامي نارې کې د اسلامي رنگ ورکنوي یا د کام وي امام حسین متخیل دي چې خدای د پاره په کار کې اومي د خدای علامتونه د خدای شعار الهی په کار پیدا شي دا انقلاب دا بیا اسلامی ده دا بیا د امام حسین علیه السلام پسند ده نو اندیشان سره ان شاء الله ایمو دا خطبه ایمو جوانانو لپاره ایمو علماو لپاره ایمو حکمران او رهبرانو لپاره سرمشق شي او دین درس ده کی او قرآنی حرکتونه خپل کاروبار کې هغه نمایان و څرګند وي والسلام علیکم ورحمت الله